شیطان کچرتا توبه وستا نو الله تعالی به معاف کی. شیطان چې خپل نوم عزازیلو او دا یو جنو د ډیر زیات د الله تعالی عبادت کاو. عبادت د وجه الله تعالی اسمان ته وغوښتو. اسمان کې هغه د یو معزز قبیله سره هم تعلق ساتو او دا غي سره د جماعت د پرختو سردار هم. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام تخلیق کو ټول پرختو ته الله تعالی حکم کو چې دې ته سجده وکړي. ابلیس انکار وکړو. قران کې ذکر شته کله ابلیس انکار وکړو تکبر وکړو الله تعالی ورته چې ځا ته مردود شي. ابلیس الله تعالی ته وی چې ماته مهلت راکا ډیل راکا نو الله تعالی هغه ته مهلت ورکو چې زه د قیامت د ورځې پوري چې ته سکه کوا. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام او ام حوا جنت تر اولېګل چې په جنت کې پاتې کېږي. نو په جنت کې ونه وا چې الله تعالی دې دواړو دا حکم وکړو چې دیونه ته باندې نږدې کېږي. نو حضرت آدم علیه السلام ته شیطان رالو دغه ابلیس ورته وی چې دغه ونه تاسو وخوړل تاسو په جنت کې مستقل پاتې کېږي عمر لو پاتې کېږي. آدم علیه السلام د ابلیس په خبرو کې رااله او هغه ونه وخوړه چې کله هغه ونه وخوړه الله تعالی هغه بربند کړو او بیا به د هغه ونی پانی راغستې په ځان پسې به لګول خپل عورت به پټاو. دغه د شیطان د ټولو نه اولنې جالو چې حضرت آدم علیه السلام دا غیخ کار شو. آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې زئی دنیا ته لاړ شي په جنت کې ستاسو د پاتې کېدو هغه سقرینه پاتې نشوه. نو بیا حضرت آدم علیه السلام دنیا ته رالو او تاریخ وی چې سریلانکا کې یو ځای دی چې د هغې نوم سیلان جزیره ده چې په هغې باندې راکوشو او حضرت حوا په سعودي عرب کې یو ځای دی چې هغې ته جده وایي یعنی جده نیا په هغه ځای کې باندې راکوزه شوې وه او دې دواړو بیا ملاقات وکړو. په عرفات کې یو ځای دی چې هغې ته جبل رحمت وایي هلته بیا ملاقات وکړو. کله آدم علیه السلام او د هغې بیبي دنیا ته رالو نو دغه شانتې ابلیس ورسره هم رالو. نو د ابلیس بیا خاندان دی زامن دی د یو زنی مې دی زلنبور د هغه کار دار چې د بازار نگرانی وکړي. په بازار کې چې څومره شیطانان کار کوي د هغې نگران دی. په هغې کې دوکه ده په هغې کې ناانصافي ده دغه شانتې بازار کې غلا ده او په ناب تول کې کمی دی څومره چې د بازار کې فساد کېږي د هغې دا ذمهداري ده. بل ځای دی مترش او د هغه کار دار چې بې بنیاده افواهونه دا پیغ خبرونه د دې کار دی چې د نگرانی وکړي چې کوم نور د دې پاندر کې شیطانان دي چې د هغې نگرانی وکړي چې دا افواهانی به څنګه کې دروغ به څنګه جوړه په معاشره کې به دا فساد څنګه جوړه. بل ځای دی د هغې نوم دی صبر. د هغه کار دا دی چې څوک په مصیبت کې اخته وي په تکلیف کې وي نو دغه شیطان په دغه نور شیطانانو باندې دا نگرانی ده چې خلک په رسمونو کې په رواجونو کې اخته کې دا زنانه ځانم وي او چغې سورې وي او داسې نور څیزونه نو دا په دغه باندې نگران دی. او بل یو ځای چې د هغه نوم مواسم دی او د هغه کار دا چې په کور کې اختلاف جوړ کړي د ښځې خاوند په منځ کې دغه شانتې د رونو په منځ کې دغه شانتې د پلار او د زامنو د فیملی په منځ کې اختلاف جوړ کړي. هغه بیا په پوره دنیا کې یو نیټورک جوړ کو خلک به گمراه کول. نو کچرته ابلیس توبه وستا نو الله تعالی به وبخي. درې شرطونه یې توبه چې یو سړی توبه وباسي چې هغه د زړه نه توبه وباسي بیا د نافرمانی اراده نه وي او آینده د ګناه کولو عزم هم نه وي چې بیا به دا ګناه کوم نو کېدای شي بیا الله تعالی وبخي. خو ابلیس به الله تعالی نه بخي ځکه چې الله تعالی به هغه ته توفیق نه ورکوي د توبې د ویستلو. نو نه به ابلیس توبه وباسي او نه به الله تعالی بخي.